زنانه راجمه شوی وي زنانو د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کوونو په دې کې د هغه مشهوره ښځه چې وا هند به چوته ویله هند بنت عتبه د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه او د معاویه رضی الله عنه مور او خطرناک ښځه او مخکې ډېرې خطرناکې کارنامې کړې وي نو هغه هم پکې رااله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د قتل حکم کړو چې هند چاته ملاو شو دم مړه کوي ختمه کوي نو دا چې کله رااله نو دې ځان پټ کړو ځان یې پټ کړو د لپاره چې ما څوک ونه نه چې څوک را باندې حمله ونه کوي څوک مړه نه کوي ځکه نبی علیہ السلام غزما د وجل حکم کړی دی چې مړه کوي نو ځان یې پټ کړو او رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم دی بیعت غستا او دا هغه بیعت د جدي ته بیعت النساء ویل کی بیعت النساء هغه بیعت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خزونه غسته او په دغه خبرو نبی علیہ السلام د سړونم بیعت غسته او خو معمولی لګلو خبرو کې فرق نو یو خبر او د الله پیغمبر دا وکړه چې ابایعکن علی الله تشرکن بالله شیئا یو ځستاسو نه بدی خبره باندې بیعت خلما چې تاسو به ګوره د الله سره شرک نه کوئ ایس قسم چیز به د الله سره شریک نه جوړوي نو په ذات کې د الله سره څوک شریک جوړوي او نو په صفاتونو کې د الله سره څوک شریک جوړوي نو دا هند چې و دا ډېر خوانه خزوا وي نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله قد علمت انه لو كان مع الله غيره لاغنى عنا په دې خبره کم از کم زه پوه شوم په دې خبره زما دماغ خلاص شوی دی چې چرته د الله سره بل وې کنه او د عبادت لایق وې موږ له اوسه پیدا را کړې وې کنه خو چې موږ له پیدا را نه کړو نو دې مطلب دا دی چې د الله سره بل شریک نشته د شرک نه هم بس توبه ده دوی مت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ولا تسرق نه ګوره تاسو بغلا نه کوئ ما سره بدی خبره بیعت وکړي چې غلا به نه کوئ نو به دې خپل خطا شو نبی علیہ السلام ته وی د الله پیغمبر ان ابا سفیان رجل شحیح زما خاون ابو سفیان چې دی کنه دا ډېر بخیل سړی دی یعنی په خرچه ور کولو کې سخت دی مال خرچه نه راکړي زما د بچو چې کوم خرچ دی د هغې پیسې خرچه مال نه راکړي نو که زه د هغه د مال نه لږ ونته څه د هغه د ضرورت نه بغیر رالم د خپلو بچو د هغه د اجازت نه بغیر رالم د خپلو بچو د خرچ دپاره نو دی به ما ته اجازت وي دا به زما دپاره حرام وي که حلال وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل چې خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف ته د خپل خرچې دپاره او د خپل بچو د خرچې دپاره د عرب مطابق دا غینا څه شی راغستی شي د خاوند د اجازت نه بغیر اجازت یې ولا ورکړو په یو روایت کې دا دی چې ابو سفیان هم ولاړو خو دې ښځې د خپل خاوند نه ولیدلی نو ابو سفیان آواز وکړو چې وما اصبت فهو لك حلال ته چې زما د مال نه زما د اجازت نه بغیر څه شی راولي دا تا لپاره حلال دی اجازت ته تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې وخندل په خندا شو او عمر فاروق رضی الله عنه خو یې سم وخندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اجازت ورک نو ګوره علماء لیکلي دي چې د دین دا معلومه شوه چې ښځه که د خپل خاون مال بغیر د اجازت نه راړي نو ګوره دا حرام دی ها که خاون ولې د ضرورت پیسې نه ورکوي د ښځې چې کوم ذاتي خرچ دی یا د بچو خرچ دی د هغې دپاره ولې پیسې نه ورکوي او ښې وس کېږي خو بخیل دی نو ښځه د ضرورت مطابق د هغه د جیب نه پټه باندې پیسې راغستلی شي ګورې خو ضرورت ګورې ښه هسې نه چې ښځې ووایي چې بس اجازت خو راته پرمټ راته میلاو شو او اوس ورځه او سهار هم یو ټریپ کوه او ماښام هم یو ټریپ کوه پیسې ته راوباسه داسې نه د ضرورت مطابق که خاون وس کېږي اوس د خاون وس نه کېږي نو اسمان دی نه پیدا کېږي کوم ځای را پیدا کېږي او د خاون وس کېږي او د هغې باوجود بخیل دی ښځې له خرچه نه ورکوي د هغې باوجود بخیل دی بچو باندې خرچه نه کوي نو ښځې بغیر د ضرورت نه هم راغستی شي اسلام په دې ښځو باندې دونه مهربانه دی ښه او اسلام ښځو له څه حق ورکړی دی بل غټ حق شته دی چې د خاوند د جیب پرمټ یې له ورکړی دی پیسې ته راغستی شي د دې نه ګوره بله دا خبره معلومیږي او دا مسله ته معلومیږي هغه مسله مشهوره مسله د هغې ته ویل کېږي مسله د ظفر بالحق ستا په چا باندې حق دی پیسې دې نه نیولي دي او نه یې درکوي وایي ګرځه راپسې نه یې درکوم نو که تا ته د هغه څه شی په لاس باندې دنغې نو ته پټې کا لکه خو ستا پې حق دی که نه
ګوره یو خو حق نه یو سړی اسې دعوه کوي ګوره دغه نه یادو ستا ته 100% په هغې باندې شعور یو ستا یقین دی زړه دې مطمئن دی چې پلاني باندې اقلالي روپۍ رانه اخېستې ورال نه راکوي ګورې او هغه ته بدماشي کوي چې نه در کوم بس ګرځه راپسې نو ته خو دې نه شي اخېستی او ځکه چې هغه زورور دی او ته کمزور یې نو که تا نه دغه څه شیز په لاس باندې درغې نو هغه ترې اخېستی شي خو ګورې داسې شیز به هلې چې هغه د هغه پیسو یې کمې چې ستا په ده باندې پورې دي ګورې هسې نه چې ستا پې 100 روپۍ پورې ته ترې 10 روپو شی په پخه کې چې بس زه راشه چیلې په لاس باندې راغلی ځان له میله کې خرڅ کړم داسې نه دا کار ناروا دی یعنی څومره ستا په هغه باندې حق دی او ستا پیسې د هغې مطابق که د هغې شي تا له په لاس باندې درغې نو ته یې اخېستی شي خپل حق به دې ته مسله د ظفر بالحق ویلی کېږي دا ستا دپاره جایز دي یا دا دی چې ته یو غټ شیز په قبضه کې والې او ته ووایې چې پیسې مې راکړه ګنې دا شیز دې لاړه هغه ته وایي د الله خاطر وکړه لږ ستا خو دونه پیسې دي هم روپۍ دي والا رسید راکړه خیال دی ګاډی ولاړ دی او ستا پې 10 روپۍ دي او چابي پېتاو کې او ګاډی ته بوځي چې ګرځه راپسې نه در کوم روپۍ مې راکړې که نه راکړې او چې لکه ته خو زما د 100 روپو ګاډی بوتلی دی روپۍ دې 10 دي راشه پیسې دي والا دې ته مسله د ظفر بالحق وایي دا هم د دې حدیث نه علماو راایستې ده چې دا کار هم جایز دی دلته نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هندي دا خبرې نبی علیہ السلام ته وکړې د الله پیغمبر وپېژندله نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ویل انک لانت هند راته ښکاري چې ته هند دی نو هغې ورته په جواب کې وی د الله پیغمبره او زه هند یم او زما نه ډېرې خطایانې شوي دي ډېرې ګناهونه رانه شوي دي خو اعفو عني ما معاف کا عفا الله عنک الله دې تا ته معافي وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم خو د چا نه انتقام نه دی اخیستی او هغه په دې موقع باندې راغلی دی او د پیغمبر علیه السلام سره په اسلام باندې بیعت کوي نو پیغمبر علیه السلام ورته څه ویلي وی هغه رحیم او کریم پیغمبر چې په خپل امت باندې ډېر زیات مهربان او هېڅ یې متونه وي بیا نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو ته ووی وفرمایل بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولا تزنینا زنا به نه کوئ بدکاري به نه کوئ په دې خبره زما سره بیعت وکئ نو هنده ورته وایي په جواب کې وی یا رسول الله او تزني الحرة ولې آزاده ښځه هم بدکاري کوي څه علماو لیکلي دي چې په عربو کې عادت دا و چې آزادو ښځو به د غیرت د وجې نه بدکاري نه کوله یعنې دومره غیرت په دې ښځو کې پکې و چې د غیرت د وجې نه به آزادې ښځې بدکاري نه کوله بدکاریانې به د وینځو کولې ځکه چې د وینځې ظاهره خبره ده د وینځو به هغه شان تربیت نو شوی اخلاقی کمزوریانې به پکې وي اخلاقی خرابیانې به پکې وي د هغې په وجه باندې وینځو او بدکاریانې کولې خو آزادو چېرته شاذ نادر چې د بدبخته آزاده ښځه به هغې به چې ته بدکاري کوله خو نور عام عادت د عربو دا و چې آزادو ښځو به بدکاري نه کوله او د دې وجې نه هندي نبي علیه السلام ته دا خبره ډېره په تعجب باندې وکړه چې د الله پیغمبر ولې آزاده ښځه هم بدکاري کوي څه یعنې مطلب یې دا دی چې ته زمونږ نه په داسې خبره باندې بیعت اخلې چې کار په موږ کې نشته دی دا کار موږ نه دی کړی تاسو دې نه اندازه ولګوئ کله چې یوه ښځه بیا مسلمانه ګوره هغه مشرکان وو الله سره بیا شرک کوو او د هغې به وجود دومره غیرت پکې و چې ازادې ښځې او بدکاري د غیرت د وجه نه کوله او چې یوه ښځه مسلمانه ده او بیا د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام په امت کې ده دا به څنګه بدکاري کوي دا خبر خو په دماغو کې نه راځي لکه تعالی الله څومره اعزاز درکړی دی چې ته د اخرني پیغمبر په امت کې الله پیدا کړی د قرآن په شان عظیم کتاب الله درکړی دی آزاده ښځې او د هغې به وجود یو مسلمانه مؤمنه ښځه رالی یو بدکاري کوي دا خو بالکل عجیب او ناشنا خبره ده ګورئ بل خبره ورته نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې ولا تقتلن اولادکن خپل بچي به نه وژنئ په دې خبره هم را سره بیعت وکئ نو هنده چې و نو هغې ورته داسې د مزاح په طور باندې ووي ویل یا رسول الله ربیناهم صغارا وقتلتموهم کبارا مونږ خو واړه راغټ کړي وو تاسو راله په بدر کې ټول مړه کړه یعنې هسې د مزاح په طور یې دا خبره وکړه ځکه د بدر په جنګ کې ډېر زیات تقریبا 80 کسان مسلمانانو وژلي تاسو ته واقعه مخکې ذکر شوی وه او د دې بدر په دې جنګ کې د دې هندي زوی حنظله ابن ابي سفیان هغه هم د مسلمانانو په لاس باندې وژلی شوی او قتل شوی نو چې کله دا خبره وکړه نبي علیه السلام په دې خبره باندې مسکی شو او عمر رضی الله عنه دومره وخندل چې په شا باندې لاړه دومره وخندل په دې خبره پسې
بیا ورته بل خبره نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې ولا تأتین ببهتان، تاسې به ګورئ په دې خبره زما سره بیعت وکړئ چې بهتانونه به نه لګوئ په چا باندې، په چا به بدنامه نه لګوئ، په چا به بهتان نه لګوئ، په چا به تور نه لګوئ. دا خبرې په زنانو کې چونکې ډېرې زیاتې د سړو په نسبت باندې، نو په دې وجه باندې دا بیعت یوازې د ښځو نه دی اخیستی، دا د سړو نه هم اخیستی شوی. سړی به په چا باندې بدنام او تور او تهمت نه لګوي. نو دې ورته ووایي، هندي ورته ووایي چې والله ان البهتان لامر قبیح، زما دې په الله باندې قسمي چې په چا باندې بدنامه لګول، په چا باندې تور او بهتان لګول، دا خو ډېر بد کار دی، ډېر خراب عمل دی. او وما تأمرنا الا بالرشد ومكارم الاخلاق، او ته خو موږ ته په داسې خبرو باندې حکم کوې که نه چې هغه د هدایت خبرې دي او د ډېرو ښکلو اخلاقو خبرې ته موږ ته کوې، ډېرو ښکلو اخلاقو طرف ته موږ ته دعوت راکې. شپږمه خبره ورته نبي علیه السلام دا وکړه چې ولا تعصین فی معروف، تاسې به یو زما سره په دې خبره باندې بیعت وکئ چې تاسې به زما نافرماني نه کوئ، په نیکو کې او په ښو کارونو کې به زما نافرماني نه کوئ. نو هندي ورته په جواب کې ووایي چې والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي انفسنا ان نعصيك، زمونږ په الله باندې قسمي چې مونږ دې مجلس ته حاضر شوي یو که نه، نو په دې نیت باندې نه یو حاضر شوي چې مونږ به ستا نافرماني کوو، بلکې په دې نیت باندې حاضر شوي وو چې مونږ به د نن نه پس ستا یو حکم نافرماني نه کوو، ستا تابعدارۍ کې به خپله زندګي او خپل ژوند تېرو. مفتي محمد إبراهيم محمدي.